شروع کوم د خدای د سپېڅلې نامې نه چې ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو، زه مدثر نظر جتون د پېښور یونیورسټۍ د اردو ادبیاتو کې ایم فل کوم او نن ما سره په دې پروګرام کې پروفیسر ډاکټر ایاز غزل صاحب ناست دی چې د ادب په میدان کې یو ځانګړی نوم لري، یو ډېر ښه شخصیت او یو ډېر ښه شاعر دی. د اردو او د پښتو ادب کې د دوی خدمات تر لری لری پورې خلکو منلي دي او تر لری لری ځایونو کې د دوی فینز موجود دي، شایقین موجود دي او موږ ډېره خوش قسمتي ده چې موږ سره نن غزل صاحب ناست دی. غزل صاحب په دې پروګرام کې تخرکلی او په خیر راغلی وایم. سلام، ډېره مننه، آباد اوسئ. قدرمنو کتونکو، غزل صاحب د تیر 13 کلونه تقریبا د ادب په میدان کې لګیا دی، خدمات کوي. د دوی خدمات د چانه پټ نه دي او غزل صاحب یو څو تپوسونه کول غواړو. غزل صاحب تر دې دمه کم داسې سترو شخصیاتو سره ملاو شوي چې تاسو ته متاثر یې، تاسو د هغوی ادب نه، د هغوی کار او زیار نه متاثر شوي یې، نو کم داسې خلک چې تاسو ته متاثر یې ملاو شوي یې ورسره؟ مننه، الله دې تا خوشحاله لري، آباد اوسئ. او ډېر ښکلی تپوس دې وکړو. په دې شخصیاتو کې پروفیسر انعام الله جان صاحب، سابقه پرنسپل گورنمنٹ کالج پېښور، هغوی ډېر کتابونه لیکلي دي، د پښتو د اردو کتابونه لیکلي دي او د ختم نبوت په حوالې سره د هغوی ډېر لوی کار کړی دی. جی زه د هغوی نه ډېر متاثره شوم. بیا د ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب بېشک اسلامیه کالج کې د اردو ډپارټمنټ چیرمین دی، هغوی سره تقریبا 30-35 سال خاجي مستقل رابطه وي، تر نن تاریخه پورې هغوی سره رابطه ده. هغوی ډېر کار کړی دی په درجنو کې. بالکل جی، د هغوی خدمات هر صنف کې، اردو کې که پښتو وي، نثر دی که تنقید دی، شاعري ده، جی ایک نمبر کار یې کړی دی. بالکل جی. دې نه علاوه قلندر مومن صاحب چې کله ژوندی و، الله دې هغوی له مقام ورکړي. بالکل جی. عقیده په خپل دی، دا خو بهر کې د هغوی د ادب خدمات چې دي نو هغه ډېر زیات دي. ډېر زیات دي. سابو لیکونکو مرکې ته تر سن 85 پورې مستقل مونږ تللي یو، هغوی سره باقاعده ملاقاتونه به کېدل. یعنې قلندر مومن سره هم ناسته پاسته کړې ده. څومره د وړ خبره ده. بالکل جی. دا حقیقت دی چې هغوی په سابو لیکونکو مرکه کې به باقاعده ما په تنقیدي مجلسونو کې محفلونو کې شرکت کولو او ډېر زبردست اول ته به ډېر لوی شخصیات راتلل. خاجي ښه. دې نه علاوه شمس القمر اندیش په مردان کې چې د مردان خلک ورته د بابای غدل وایي. بالکل جی. بالکل هغه سره ملاقات شوی دی. ډاکټر اسرار د تورو جی ډېر لوی نوم دی. بالکل. هغه صاحب لیکونکو مرکې ته او باقاعده هغوی سره به زموږ ډېر ښه ملاقاتونه کېدل. جی او محب الله شوق صاحب په ما سره په محله کې اوسېدو، په ریډیو پېښور کې پاکستان ټلویزیون ته هم بیا لاړو. محب الله شوق صاحب ژوندی دی، بیمار دی، دی وکیل فالج والی. خاجي هغه سره ډېر ښه ډېره موده پورې هغه سره ملاقاتونه هم شوي دي، ناسته پاسته هم شوي دي، د هغوی نه کلام اورېدلی دی. د دې نه علاوه اشرف مفتون صاحب خاجي ښه، چې یو ډېر لوی نوم پاتې یو لوی نوم دی جی پښتو ادب کې. قلندر بابا ډېر ښه د تصوف شاعر رحمت شاه ساحل سره ډېر ملاقاتونه شوي دي. خاجي ښه. رحمت شاه ساحل سره باقاعده د ما په ریډیو پاکستان کې ملاقاتونه شوي دي. خاجي ښه. په پاکستان خیبر ټي وي کې هم شوي دي او سابو لیکونکو مرکې ته هم پکې راغلي دي. د دې نه علاوه حمزه بابا سره سنه 81 پورې ښه برابر ملاقاتونه شوي دي. یعنی حمزه صاحب سره هم ناسته پاسته تاسو کړې ده؟ زه خو یقینو کې حیران شوم. د دې نه پته لګي چې تاسو د کوم څومره وخت نه ادب سره وابسته او دومره عظیم شخصیاتو سره ناسته پاسته شوې ده او د دې اثر او د دې محفلونو هغه برکت مونږ ته ښکاري. ستاسو په ادب، ستاسو په هغه تخلیقاتو کې واضح دی چې د دې محفل هغه برکات څومره ستاسو په تخلیق کې څومره ښکلا یې پیدا کړې ده. نو ډېره د خوشحالۍ خبره د غزل صاحب ډېر زیات خوشحاله شوم. تاسو چې دا نمونه واغستل، قلندر مومن صاحب او امیر حمزه صاحب او داسې نمونه چې هغه د ادب اغستنې دي او تاسو د هغوی د محفل نه فیضیاب شوي، هغوی سره ملاقاتونه کړي دي،
نو زه ډیر زیات خوشاله شوم او غزل صاحب یقین چې تاسو واقعي چې دا اثر بس تاسو په تخلیق باندې وي هم او دن با زه تاسو نه یو پوښتنه بل کول غواړم غزل صاحب بلکې زه به ووایم چې دا دومره تاسو چې کوم هغه نامي ګرامي شخصیات تاسو یاد کړو چې د دوی سره تاسو ناست پاستې کړي دي د دوی هغه تخلیقات څه شعرونه به تاسو ته لازمن یاد وي نو زما خو جیز دا ډیر دلی خواهش ته چې یو څو هستۍ داسې زه تاسو ته یاد کړم او تاسو د هغوی څه کلام منتخب کلام یو شعر یا دوه شعره موږ ته ووایي زموږ د کتونکو ته ووایي نو یقین وکړئ چې دا پروګرام به ډیر زیات ښکلی شي جي نو که تاسو رضا وي پي غزل صاحب د ټولو نه لومبۍ غوښتنه زما تاسو نه دا ده چې تاسو څنګه ووي پروفیسر انعام الله جان قیس صاحب که د دوی څه کلام تاسو ته یاد وي او موږ ته هم ووي نو ډېره د خوشحالۍ خبره به وي سر پروفیسر انعام الله جان قیس صاحب د اظهار الله اظهار صاحب والد محترم ښه جي ښه او نن سبا حیات دی الله دې ورته ډېر د خوشحالۍ ژوند ورکړي بالکل جي د هغوی یو دوه شعرونه تاسو ته وړاندې کوم جي جي ارشاد چې د وختونو دام کې نه ګیري جي جي یو ستا مینه ده چې ځوانه ګرځي واه چې د وختونو دام کې نه ګیرېږي یو ستا مینه ده چې ځوانه ګرځي داسې به څوک وي بې ضمیر آخر چې ړه لري او بې جانانه ګرځي واه واه څومره ښکلی تصویر ښکلی ډېر خوند او ډېره مزه وه پکې اوس زما دویمه غوښتنه تاسو نه دا د دې عظیمې هستۍ عظیم بچی ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب چې یو لوی نوم لري د اردو او پښتو ادب کې او د دوی والد صاحب هغه اثر په دوی باندې به هم وي نو د اظهار صاحب څه کلام راته ووایي چې زمونږ ډېر خوږ استاز دی او ډېر یو مینناک انسان دی او تاسو هغوی سره ناسته پاسته اوس هم کوئ ستاسو هغوی سره رابطه ده ورځئ ورسره او بلکې ما خو د تېر وخت کې د اظهار صاحب چې کوم کتاب راغلی و نو په هغې کې هم هغوی په هغه کتاب په باندې ستاسو سره ورک باندې ستاسو ذکر کړی دی نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده زموږ ویاړ یې او غزل صاحب د هغوی څه کلام راته ووایي د هغوی خو ډېر بې کار کړی دی په ادب کې په اردو کې او په پښتو کې خو په دې لنډ تنګ وخت کې به زه تاسو ته د هغوی یو حقیقو وړاندې کړم جی جی یو ما ورته ویل راځه چې مینه وکړو واه ما ورته ویل راځه چې مینه وکړو پنډ یې په سر کړو د خشاک ویلې ته د مړې ګېډې خبرې کوي ته د مړې ګېډې خبرې کوي څومره ښکلی یو تصویر یو درد په دې تصویر کې پروت دی او منظرکشي پکې څومره ښکلې ده او دغه د دې یو کلام نه موږ د هغوی د کلام دغه اندازه لګي چې څومره ښه شخصیت دی غزل صاحب پروګرام نه اوږدېږي د کلندر مومند صاحب څه کلام راته ووایي کلندر مومند صاحب هم ډېر زبردست شخصیت و د غزل د تنقید په حوالې سره هم د هغوی یو دوه شعره به وړاندې کړم جی جی بی ستا د زلفو نه حل چرته دی بی ستا د زلفو نه حل چرته دی تنگ شوم حالاتو نه ول چرته دی واه واه او وجنې مې بې ځایه قاتل نه دی وجنې مې بې ځایه قاتل نه دی لوټ شوم طالع شوم غل چرته واه 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 څومره ښکلا ده په دې شعر کې جی او مخکې سر یو بله غوښتنه زه تاسو نه کوم تاسو ووي یو بله عظیمه هستي ذکر تاسو وکړو د ډاکټر اسرار صاحب څه کلام راته ووایي یمه د خپلو خلکو ته حیران جی جی یمه د خپلو خلکو ته حیران څه په خوږه کې یې دنیا وخوړه واه او ښکل یې بیا جوړې درو جوړوي چې په خبرو کې دې ساه واه واه چې په خبرو کې دې ساه وخوړه ډېر ښکلی کلام او زما مخکینی غوښتنه د یو بل عظیمې هستۍ محب الله شوق صاحب څه کلام را سره شریک کوي محب الله شوق صاحب یو شعر به راته ووایم ځکه چې وخت ډېر کم دی جی جی بالکل نن د حالاتو په چاړه حلالې د محبت جی جی نن د حالاتو په چاړه حلالې د محبت ډېر څه یې وي خو هېڅ یې نه وي قتلې د محبت واه واه د یو شعر نه د هغوی د ټول د کلام اندازه لګي غزل صاحب یو بله غوښتنه د شمس القمر اندیش صاحب څه کلام کوم را سره شریک کو نو که یاد وي تاسو ته او شمس القمر اندیش صاحب الله دې وبخي د خپلو خلکو چم مالت ته مې بلا زړه جی جی د خپلو خلکو چم مالت ته مې بلا زړه کېږي
د شونډو جام د نظر ست ته مې بلا زړه کېږي واه خو دا حالات راله د شرم په مخ لاس راکاږي ګنې یارانو محبت ته مې بلا زړه کېږي واه واه غزل سے واه غزل سے یو بله غوښتنه زمونږ په تاسو پوره کوئ که درته څه یاد وي د اشرف مفتون صاحب څه کلام دا ټول عظیمې هستۍ دي جي ډېر بهترین عظیم شخصیتونه دي د پښتو ژبې او د ادب د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ورته دې وکړي ما ته چې چا د خیال په نرمو لاسو جوړه کړي جی جی ته چې چا د خیال په نرمو لاسو جوړه کړي ګوتې به د هغې مصور څومره ویلي وي واه 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 غزل صاحب د تصوف یو ستر شاعر قلندر بابا څه کلام که درته یاد وي نو مهرباني وکړئ شریک کړئ را سره مننه جي هر قلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاري هر قلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاري نادانه ته د لیونو هوښیاري څه پېژني واه 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 څومره ښکلی کلام دی غزل صاحب بس خبره را لنډومه اخري یو دوه شاعرانو غوښتنه به درنه کومه د رحمت شاه سایل صاحب چې ژوندی دی یو ډېر ښکلی لیکوال دی او د پښتونخوا ویاړ دی د سایل صاحب څه کلام راته ووایئ شاعر صاحب وایي زه اوښکه د شبنم شومه په ګل د سحر پرېوتم جی جی زه اوښکه د شبنم شومه په ګل د سحر پرېوتم ستړی ستړی څه په غېږ کې ستا د نظر پرېوتم واه او تش وې پسرلی زه د ګلونو د باران شیبه تش وې پسرلی زه د ګلونو د باران شیبه ته زما په زړه زه ستا د زلفو په غر پرېوتم واه واه غزل صاحب واه او غزل صاحب یو شاعر وایي چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړم یو داسې شاعر هم په پښتو ادب کې تیر شوی دی چې خپل ځواني د پښتو غزل وجود ته وقف کړه ځان بابا کو خو د پښتو غزل ځوان کو د امیر حمزه شینواری صاحب سره تاسو هم وی چې هغوی سره تاسو ناستې پاستې کړي نو د هغوی په تعارف کې زه هېڅ نه بیل غواړم هغه په خپله ټوله دنیا پیژني د حمزه صاحب څه کلام را سره شریک کوي حمزه بابا د پښتو غزل حقیقت کې بابا غزل ورته ویلی شي یو شعر درته وړاندې کوم وی رامي شي لیمو ته د دیدن په وخت رامي شي لیمو ته د دیدن په وخت اوښکې څه ناپوهه رقیباني واه واه غزل صاحب ډېره زیاته شکریا مدا کوم چې تاسو موږ سره د دوره عظیمو هستو تعارف وکړو دوی سره تاسو ناستې پاستې کړي دي او الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي زموږ دعاګانې در سره دي او ډېر زیات خوشحاله شو او ډېر ښکلي کلامونه منتخب لږ لږ کلامونه م راته ووایي خو د دې شخصیاتو هغه یادونه م را ژوندي کړو ډېره شکریا مدا کوم غزل صاحب ډېره مهرباني